السلام علیکم everyone ټول ته زما طرف ډېر سلامونه. امید لرم چې تاسو به خیر خیریت کې یئ. زما د مقصد د نن د ویډیو د جوړولو چې زه تاسو ته نن وښیم چې په کور کې د زړو نه د فروټ سیډ نه څنګه تاسو په خپل کور کې بوټي جوړولی شئ. نو د دې هغه سیډ دي چې په کور کې کوم تاسو فروټ خورئ د هغې نه کوم سیډ روزانه زه بچت کوم هغه کوم، او زه به د هغې سره تاسو دا وښیم چې د زړو نه واله د بوټو پورې د دې ټول پروسس چې زه به تاسو ته وښیم، او د هغې لپاره زموږ کوم شیزونو ته ضرورت دي او ما څونه ټایم په دې کې ولګوو دا بوټي ما شروع کړي دي او زما سره څونه بوټي دي. امید لرم چې تاسو دا ویډیو خوښ شي. اوس به زموږ یو څو شیزونو ته ضرورت دي. د پلاستیک باکس به شي، د ټیشو کچن رول وشي، اوبه وشي، فروټ زړې چې ما جمع کړي دي د اورنج دی، د اپل دی، د لیمن دی او د کجوري زړې دي. نو تاسو ګورئ دا روزانه چې موږ د وړه خوري موږ خورو د هغې نه موږ پاتې کوو او موږ یې دغه شان جمع کوو. زه یې جمع کوم او بیا یې دغه شانتې دغه کوم. نو تاسو ګورئ چې دونه د کچن دا رول به راواخلو، دغه شان په دې اوبو کې به یې لږ شانتې ډوب کړو، دغه شانتې بیا به راولو. دا اوبه به دې ښه نچوړ کړو چې بالکل دا اوبه دې وچې شي. دغه شان دې وچ کړي. بیا به یې په دغه باندې میچ کړو چې د دې باکس په حساب سره موږ دا په دې باکس کې څونه راځي د هغې په حساب سره به یې برابر کړو. دا شان په باکس کې به یې کیږدو، دا شانتې بیا به زړې راواخلو چې کوم سیډز جمع کړي دي دا ټول. د اورنج دي، د لیمن دي، د نیمبو دي، د اورنج د مالټو دي او د په اخر کې چې دغه کې د اپل د مڼو سیډز دي. دونه څه پکې نه لګي، هېڅ کیمیکلز هېڅ څه ته پکې ضرورت نه وي. ډېره اسانه طریقه ده. د دې اپل چې دي په دې ورځو کې دا سیډز په دې اپل کې په مڼو کې دننه کې چې کټ کولو نه مخکې چې زه وکورم په دې کې دا زړې غټ شوي دي. دغه شان باکس باندې به دا ټیشو بند کړئ، باکس به بند کړئ او چېرته داسې پناه تیاره ځای ته به یې کیږدئ. موږ د کمپوسټ ته ضرورت دی. دا کمپوسټ موږ دلته ملایږي په بیګس کې، خو دا په پاکستان کې چې کوم دی موږ چې دا ډیران چې جمع کوي خلک چې په باد کې پټو ته اچوي، بوټو ته فصلونو ته اچوي، دا هم هغه دی تاسو سره ښه په فری کې ملایږي. د هغې اخیستو ته هم ضرورت نشي. دا ما تېر هفته کې هفته مخکې دا د دې زړو نه چې کوم زیلې کړې وې د هغه ما دې ته ټرانسفر کړي وو دې باکسونو ته یو هفته مخکې. نو دا باکسونه چې دي د دې 2 میاشتې وشولې په دې کې پراته دي. زه تاسو ته وښیم چې دې کې څنګه دي. دا ګورئ تاسو دا د مڼو اپل چې دي دا یو 4 ورځې شوي وي چې ما د دې په دې باکس کې ایښودو. یا 4 ورځو کې دا دونه زیلې هم شوي دي، بعضې کې دا څانګې پکې هم شوي دي. او د کجورو دي، دا چې دی د لیمن دی، په لیمن کې په نیمبو کې تقریبا یو میاشت لګي په زیل. د نیمبو د زړې نه چې زیلې جوړیږي په هغې کې تقریبا یو میاشت لګي. دا تاسو وګورئ دا د مالټې دی، د دې میاشت شوي یو میاشت په دې باکس کې. دا د کجور دی، ډیټس دی، دا د 2 میاشتې شوي په دې باکس کې. پراته ټایم لږ اخلي خو په اخر کې ریزلټ ډېر ښه راوځي. دا بل دی د دې 2 میاشتې شو په دې باکس کې. نو دا به زه اوس دې باکس نه دې کمپوسټ ته ټرانسفر کړم. دا ګورئ د دې تقریبا یو میاشت وشوله. دا سپین د وایټ چې ښکاري دا زړې دي، دا زیلې راویستلي دي د دې زړو نه. نو دې کې بیا ټایم شته، یو میاشت په دې کې ټایم اخلي، یو میاشت بعد به یې دغه کوم. دا ګوره دا اوس چې شوي ریډي دي. دا ریډي کمپوسټ ته به د باکسونو ته به دغه کړو،
د بکسونو نه به یې دي پاټس ته چې دي واړو چې تیار دي دا که نور پاتې کوو نو بیا خراب به شي په دې کې دا بکس چې دی نو دا به یو میاشت دپاره پراته وي دا 2 بکسونه دا لا تیار نه دي دا ما کړي یو هفته مخکې ما د دې بکس نه راویستلي په دې کمپوسټ کې مې دغه کړي وو نو دا اوس تیار دي د غټو غټو بکسونو ته تیار واړو ما دا غټ بکس چې دی دا کجوري دي د دې تقریبا 3 میاشتې وشوي د دې پلانټ چې د سیډ نه والا د دې پورې دا 3 میاشتې وشولې 3 میاشتې کې دا تیار شو دا څه کجوري دا دی د دې هفته وشو په دې بکس کې دا بیا ډېر زر غټېږي د ګورې دا جړې بهر ته راوتلي دي دا زیلې دا و دې کې دې ته ټرانسفر کړو نو لږ کمپوسټ ورته ومي او خوراک ورته زیات شي دا وګورئ ما دا وکړلي اوس به دا نیمبوانه دا بوټي چې دي دا به دې ته ټرانسفر کړمه دا چې ګورئ د دې یو هفته وشو د دې 2 لیمن دي او 2 دا کجوري دي د دې یو هفته مخکې ما په دې کې د باکس نه دې ته ټرانسفر کړو نو اوس دا په هفته کې دونه غټ شي دی او خوراک ورته هم کمیږي نو بیا زه دا کوم دې غټو غټو باکسونو ته یې واړم دا سیډ چې دي دا د کجورو یو 2 میاشتې وشولې د لیمن میاشت او د اپل چې دي د دې 4 ورځې تقریبا وشولې دا به دې ته ټرانسفر کوم دا باکسونه مو ریډي کړي دي تاسو ګورئ زه دونه فینسي څه په کار نه دي په کور کې دا بوتلې د ملک بوتلې د فروټ ویجټیبل دا ډبي باکسونه دا زه استعمالوم دونه په اغستو ته پکې ضرورت نه وي څه تمونه دا ګوره دا اوس به دا چې دي د لیمن دی د دې تقریبا میاشت وشوله چې ما په باکس کې ښودی اوس ریډي دی بهر ته باکس کې د کمپوسټ ته وباسي دا د اپل د مڼې سیډ و نو دا په یو 4 ورځې کې دا ریډي شوی دی 4 ورځې مخکې ما په دې باکس کې ښودی و دونه زیات ټایم نه لګي خو فایده پکې هم زیاتې او خلک خوشحاله هم شي چې خپل څه دغه کې او قیمت دونه ده چې په کور کې څوک خپل زموږ خویندې ځان له دا بزنس شروع کول غواړي نو زموږ په ملک کې د ونو د فروټ د ونو او د هر څه ډیر قیمت دی او ډیر ګرانه میلایږي نو خوریانې زموږ په کورونو کې ځان له بزنس شروع کولی شي ډیر په اسانۍ په هېڅ پکې پیسې پکې نه لګي دا اوس اورنج دی د دې یو میاشت شو وه نو دا به یو هفته کې به بالکل غټ باکس ته تیاري څنګه دا ګورئ دا زما د ټماټرو باکس سوپر مارکیټ نه راوړی په دې کې ما کمپوس و د واچو پای کې دا چې 4 شپږ د سیب دا اپل دا دغه چې دي سیډز دا کېدم دا به ریډي شي دا دونه خوراکو ته ضرورت نه وي د اپل ته اوبو هم ضرورت نه وي نو دا په اسانه سره به دې کېږي یو هفته بعد به اسې هم بیا یې غټ باکس ته اړوم دا ډېر صحیح دی د دې دپاره سایز یې ښکاري چې څنګه ما د تېر هفتې دا چې دي دا د غټو باکسز ته پاټس ته ټرانسفر کړو او کوم چې باکس تاسو ښوولی و هغه چې سیډز نه روټس او د زیرې کړي هغه ټول د باکسز ته ما ټول ټرانسفر کړل نو په دې کې هفته بعد به دا د دغه سایز کې شي چې کوم لاست ویک دا و نو دونه څه پکې نه لګي ډېر په اسانه سره خپل زموږ خوریانې په کورونو کې چې کوم بزنس کول غواړي پیسې ګټل غواړي دا په اسانه طریقه په خپل کور کې دا بزنس کولی شي ډېرې پیسې پکې تاسو ته پته ده د بوټو قیمتونه کافي زیات دي په پاکستان کې امید لرم چې زما دا نننۍ ویډیو ستاسو خوښه شي که ویډیو خوښه شي نو شیر یې کړئ او لایک کړئ خپلو دعاګانو کې ما همیشه یاد ساتئ او
تاسو ته ټولو ته زما له طرفه ډېر ډېر سلامونه. خدا حافظ.